ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. او غرزیږي دا ایماندار چې کوم خلق یریږي د الله نه په ځینو باندې او جاړي او زیاتوي دوی لره عاجزي. سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 109. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه سړی اور ته نشي داخلېدلی چې هغه د الله د یرې نه جاړي تر دې چې شودا غولانځي ته واپس شي چې دا بعید دی او دا محال دی. نو کوم انسان چې د الله د یرې نه جاړي نو دی جهنم ته نشي تللی. ولا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم. او دا نشي جمع کېدلی چې یو طرف ته د الله په لاره کې د سړي په وجود باندې ګرد و غبار لګېدلی او بل طرف د جهنم لوګې دي د هغې سره میلاو شي. جهنم ته دخول خو دا لرې خبره ده خو هغه لوګې هم په ده نشي لګېدلی. د الله د یرې نه د جړا ډېر لوی فضیلت دی خو د الله د یرې نه ځکه چې زمانه ټوله د مصنوعیت نه ډکه ده او د ریاکارۍ نه. نو چې ریاکاري پکې نه وي او مصنوعیت پکې نه وي او یو انسان په دې باندې سوچ کوي چې یاره سبا له به څه کېږي چې الله تعالی خو غفور الرحیم دی خو که فرض که زما نه تپوس وکړي او چې بنده ما ته لېږلی وي نو تا څه کړي دي او بنده ته د خپل ټول هر څه رامخې ته شي دا کوتاهۍ او دا د ده را ظلمونه او زیاتۍ او ګناهونه رامخکې شي او دی د خپل ځان سره په خپله فیصله وکړي نو دی په خپله فیصله کې به ځان جهنمي وګرځوي. یو دم دته مخې ته راشي چې لکه دا خو ډېر خطرناک خبره ده د الله مخې ته زه ودرېږم او دی په جړا شي چې یا الله زه خو ستا بنده یم او دا رانه شوي دي بس زه خو ډېر ګناهګار یم او زه به څنګه جواب در کوم ما سره خو جواب نشته دی. خپل خالق ته څوک جواب نشي کولی مالک ته څوک جواب نشي ورکولی او دی په جړا شي نو دغه جړا سره دا بهتره جړا ده. یو خو داسې جړا چې د کور نه ډک پک راشي او دلته مولوي صاحب هسې معمولي غوندې څه خوندوره غوندې خبره وکړي چې دی سیده په جړا شي نو هغه ځان له خبره هغه نه یادوي. دا چې سړی انسان متوجه شي خبره واوري زړه کې اثر وکړي یو دم دی متوجه شي چې یا الله ستا مخې ته ودرېږم نو څه به کېږي زما سره خو د دې څه جواب هم نشته دی او زما سره څه حساب هم نشته دی. دغه انسان ډېر ښه دی. یو هغه انسان دی چې هغه ډېر نیکۍ کوي خو لیکن هغه وایي نه مړه وایي د ما سره حساب کتاب نه کېږي. د دغې سړي نه دا سړی ښه دی دا ګناهګار دی او دی جاړي او دا یا یېرېږي چې یا الله زه خو د هېڅ هم نه یم پروردګاره چې ته ما ګیر کړې نو زه به څه کوم ما سره خو جواب نشتی. نو دا سړی چې دی دله الله توفیق ورکوي د توبې چې وایستله هر څه ختم شو. او چې کله یو انسان داسې وي چې هغه دغه وایي چې نه زه خو د سر نه یېرېږم نه ما خو دومره اعمال کړي دي دومره نفلونه مې کړي دي دومره ذکرونه مې کړي دي دومره ختمونه مې کړي دي او هغه زوتی او د الله نعمتونه ته یېري نو دنه الله توفیق سلب کوي. د دې وجې نه چې څومره غټ خلک تېر شوی دی نو هغوی د خندا په ځای جړا ډېره کړې ده او خوف په بیا همیشه غالب و یره به پې غالب وه. هغه یری چې کوم دی نو هغوی کمالي خلق جوړ کړي وو
نو په دې وجه باندې قرآن کې الله تعالی فرمایي د مؤمنانو صفت هم داره چې دوی د الله د ير نه سجدې کوي، نو د الله د ير نه جاړي. او رسول الله وفرمایل چې د الله د ير نه یو سړی جاړي نو دې جهنم ته نشي داخلېدلی. دغه سترګې دغه دو اوښ کې چې کومه دی د الله ته ډېرې زیاتې محبوبې دي، دغه اوښ کې ډېرې محبوبې دي. د حضرت ابو هريره حدیث ته صحیح بخاری او مسلم نقل کړی دی، اوږد حدیث ته، او په هغې اوږد حدیث کې دا خبر راغلی دی چې د الله د ير نه جاړي نو دی به څه وي، دی جنتي د عرش ته سورې لاندې وي چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. یو وخت به داسې راشي میدان محشر به ټوله دنیا چې کومه دی نو دا به سرتور سر خپې بلخپې بلکل بربند د انسان په تن باندې مذکر وي او که مؤنث وي، وړوکی او که لوی، د ده په تن به جامې نه وي، همدغه شانتي به ولاړي. ځکه چې کله رسول الله د دغې حالات د میدان محشر بیانوله نو عایشه رضی الله عنها فرمایي، لکه د پاکې ښځې نښه هم دغه ده که نه، لکه اوس په دنیا کې یو ښځه وایي چې واده دی او پروګرام دی، هغې له به ته خامخا راځي، نو هغه چې کله حیاداره ښځه وي نو یو دم وایي چې هلتې به څه پروګرام وي، پردې څه اهتمام دی، نور پکې چې کومه دی د شریعت خلاف څه کارونه به کېږي که نه، ناوه چا او پرده مرده خو پکې نشته دی او نر ښځې ټول ګډوډ ګرځي. او یا چې دی نو زموږ د علاقو کې داسې هم په دې کورونو کې دا ډېر خوښه د اوسۍ کار دی، د اوسۍ کارونه مه کوئ، چېرته واده یا چېرته غمي بس دا هلکان ننوځي وځي، ننوځي وځي، ستا کار څه دی؟ بار ولې نه ودرېږې؟ بار ودرېږه، ته څه شی یې؟ که د کور سړی هم یې دروازې پورې ورځه او هلتې زنانه ته خبره کوه، دلته دنیا ښځې راغلي هغه ستا نه پرده کوي او به دی به چې دی نظر خیال دی دا ټولې زما چې کومه دی نو ښځې دي، بس کور ته به ځي دغه شان دي، تا ته بدره ټول در پسې خاندي بیا چې څه پالتو شی دی، دا څه پالتو لوښی دی. نو دا عادت جوړول پکار دي. عادت دار دی چې کله هم داسې مسله راشي نو مه ورځئ، بلکې دا اهتمام کوئ په خپله باندې په کور کې چې ګوره هلکه کور ته به څوک نه ورځي، ته څه خبره نو بار یې کوئ. سړو خبره اوس بار ده، دننه نه ده چې دی دننه ځي او بار ته ځي. نو اصول دا دی چې ورته وایي چېرې هلته خو حالات خراب دي، پر دې اهتمام هم پکې نه وي، دا وایي چې زه خو هغه ځګي ته نشم تللی، په داسې ځګي کې زما ناسته پاسته چې کوم دی دا نشي کېدلی. د دې وجې نه عایشه صدیقه رضی الله عنها سره غم ورسره و نو چې میدان محشر کې د الله رسول ټول خلک بربنډي یو بل ته ونه ګوري. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې عایشې ته څه وې؟ هغه به داسې حال نه وي چې خلک به یو بل ته ګوري، ټوله دنیا په خپلو خولو کې ډوبئ، هر یو سړی به چې بره ګوري، لاندې به څوک کتی هم نشي، دا به چاته پته هم نه وي زما په خوا کې څوک ولاړ دی. یعنی دومره مصیبت، دومره غم، دومره پریشانی او دومره سختی چې د هغې د وجې نه انسان دماغ به کار نه کوي، دی به د خپل جانب نه او د خپل طرفینو نه او د خپل خواوشا نه خبر نه وي چې زما خواوشا د څه ولاړ دي. هسې په خپله سوچ وکړئ چې دومره سخت میدان دی او په دومره سخت میدان کې الله تعالی چې کوم دی د یو سوري انتظام کړی دی، خو هغه سوری په پیسو نه اخیستلی کېږي، هغه سوری په حسب و نسب نه اخیستلی کېږي، هغه سوری په دې نه اخیستلی کېږي چې په دنیا کې ته ډېرو خلکو پېژندلی او خلک به راتلو دومره پروټوکول به وستا چېرې خلک به ولاړو درته، 100 ګاډي به درنه مخکې روانو، 100 ګاډي به درنه وروستو روانو، بیا به چې کوم ځای ته ورتلې نو په هغه ځای کې به تا ته ډېر لوی قدر او لوی عزت میلاوېدلو، د ټول نه ښه کرسۍ باندې به یې ته کېنولې، په ښه ځګي به یې ته کېنولې، لیکن د دې سړي عقیده ټیک نه ده، د دې سړي عمل ټیک نه دی. لکه ستاسو پاکستان کې چې دی نو ستاسو بعضې ګدنشین دي نو ګیره خرولي، بریت هم خرولي او خانه د ایست هم خبر نه دی او هم ګدنشین دی، پیر صاحب دی، هلکه دا پیري سي آسان کار دی، اصلي پیري خو ډېر ګران کار دی.
هغه خپل نفس په قابو کې کړی ځکه پیر ته جوړ شوی، هغه خپل خواهش په قابو کې کړی داسې نه وره هغه خلک داسې خلک ونه وو. هغه غریبانان دې نه څه خبر دي زما په قبر باندې به خلک ورسونه کوي، هغه غریبانان د دې نه څه خبر دي چې وروسته به داسې کېږي که د غر په سر کې دی اوس مړ د غر په سر کې خښ دی که نه. نو نور باباګان خو دا بیا هم د ښاریو په دې منځ کې دي، کلیو علاقو سره نږدې دي، لکه پیر بابا اخوند درویزه بابا، داتا گنج بخشو، غازی عبدالله شاه، شهباز قلندر یا داسې نور. لیکن یو بابا دی چې هغه په داسې ځای کې خښ دی، دو باباګان به یاد کومه چې هغه دومره لرې دی چې پیدل ورته څوک هلته رسېدل نه شي. یو منظری بابا دی هغه د کوټ منظري بابا ورته وایي، دومره لرې دی، اوس هم ورسره خواته آبادي نشته دی که نه، اوس هلته هم خلک ځي که نه د شرک کفر دپاره. هغه غریب خو ته نه دی ویلي، هغه یو ډېر لوی مجاهد او ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی هغه په دومره سر کې. او یو بل چې دی نو ستاسو د ارنګ برنګ کې چې کومه دا کومه ورته تاسو غازي پیغمبر وایي، هغه غازي بابا هغه غریب چې کومه دی نو په کوم ځای کې ښه او چې خلک د دې ځای کې نه پسې اوس ځي او روان دي پسې دې ځان رسوي د ښاریو په منځ کې. نه غریبانان خو د دې نه خبر نه و، ډېر نیکان صالحانو. عجیبه خبره ده، د نیکانو صالحانو نه غواړي ځان نیک کوي نه. هلکه هغه ځان نیک کړی او الله ته نږدې شوی او الله ته قریب شوی او ته ځان نیک کړې چې الله ته قریب شي، نو دې ځان الله ته قریب کوي نه. او چې کوم قریب خلک نو هغوی ته وایي یاره مونږ سره د فسق و فجور نه او د شرک او د کفر نه او د بدعات و رسوماتو نه او د ګناهونو نه او د دې تور وجود سره چې کومه دی ته مونږ الله ته وړاندې کړي چې مونږ سپین کې نه او ته چېرته کېدلی شي. که داسې تور وجود او داسې مشرک او کافر او داسې چې کومه دی نو په وجود او په عقیده او په عمل باندې تور چې کومه دی نو تش په قرب باندې معاف کېدلی، نو د ټولو نه مخکې به ابوطالب صاحب معاف شوی، د ټولو نه مخکې به ابوطالب صاحب نبي علیه السلام معاف کړی وی، خو معاف یې نه کړو. د ټولو نه مخکې به نبي علیه السلام خپل والد صاحب چې دی نو هغه معاف کړی وی، خپله مور به معاف کړی وی، خپل نیکه عبدالمطلب صاحب به معاف کړی وی، ابراهیم علیه السلام به خپل پلار معاف کړی وی، نوح علیه السلام به خپله ښځه او خپل زوی معاف کړی وی، لوط علیه السلام به چې کوم خپله ښځه معاف کړی خو نه معاف کېږي. بلال معاف شو، جنت الفردوس حقدار شو، او ابو طالب د جهنم حقدار شو. بلال غلام دی، هم د ابو طالب نه نسب کمزور دی، هم تی حسب کمزور دی، هم تی رنگ کمزور دی، هم تی شکل کمزور دی، په دنیا کې تی عزت په ظاهر کې پاول کې کمزور ہے د شرک په زمانه کې. لیکن بل طرف ته چې دین ابو طالب په هر څه باندې اوچت هغه جهنم ته لاړو، الله یې نه معاف کوم. او هغه بل په باره کې نبی علیہ السلام فرمایا بلال څه عمل کې زمانه په جنت کې مخکې روانه کشار دی جوړو څه عمل کې. نو هغه ورته ویل چې نور څه خاص خو نه کوم، دغه باندې نه دی ګورې په تحیت الوضو نه دی، تحیت الوضو هم مستحب عمل دی، تش په تحیت الوضو باندې چې کوم دی سړی په جنت کې مخکې نشي تللی. نو هغه ورته دا ویلي نبی علیہ السلام د هغې تصدیق نه دی کړی. نبی علیہ السلام ته څه عمل کې د هغه قربانیانې وي، وینې زوی وي، تکلیفونه و، عقیده وه، احد چغه وه. نو ورته ویلی چې زه اودس وکړم نو تحیت الوضو کوم، دې ثواب شته، ډېر لوی مستحب عمل دی. خو لیکن دا نه دی، دا عقیده وه، دا تکلیف و، دا مصیبتونه و، پریشانې وي، دغه هم ورسره شو. هغه لاړو جنت ته، خو لیکن ابو طالب جنت ته نه ځي. مونږ هم چې دی نو عجیبه غوندې کار کوو، زو هلتې ځان پسې یاره جي پیر صاحب زما په سر باندې لاس راکړه، نو څه چل به وشي؟ زما په سر باندې لاس عقیده مې د شرک ته او عمل مې د کفر دی او عمل مې غلط دی او د یهودو د عیسایانو دی، او ته مې په سر لاس راکړه نو په ما به څه چل وشي؟ هېڅ هم در باندې نه کېږي. تش چې کومه دی د سر باندې لاس راښودلی وی نو بیا په دې باندې خو آسان کار هم د دې وجې نه اصل مسله هم دا چې سړی الله ته ځان نږدې کوي، الله والا کارونه به کوي، هغه چې د الله خوښ دي. نو دغه خلک و دغه نیکان صالحانو دوی به ډېر خوف و جړل به ډېر زیات فریادونه به یې کول. د دې وجې نه هغه خلک ورسېدل، الله کامیاب کړ. نو ځکه وایي سبعتون داسې یو ځای دی چې هلتې سوری شته، خو هلتې سوری په پیسو نه اخیستلی کېږي، سوری په تعلق باندې نه اخیستلی کېږي. یو سړی دی هېڅ څوک یې نه پېژني، هېڅ څوک یې نه پېژني، په کور کې څه قدر نشته، په کلي محله کې څه قدر نشته، هېڅ څوک یې نه پېژني. تاسو به کتلي که نه بعضې سړی یو ځګي ته لاړ شي،
اوس خو چې کومه غلط ځګونه دي هغې له لاړ شي نه کې خلک غلط خلک پېژني که نه ورته تاڼي ته لاړې نو په تاڼي کې خلک غل پېژني د دې کلي چې څومره غټ غلي څومره غټ غل چرسیانو سره میلاوي پوډریانو سره میلاوي د غلو سره میلاوي د آرامیانو سره میلاوي هغه هلته د ایس ایچ او صاحب سره میلاوي آدا تیرا او آدا میرا ولې موږ ته نه وي خبر دا هغوی سره میلاوي نو زما غوندې سړی لاړ شي هلته ایس ایچ او یې څه پېژني تاڼهدار یې څه پېژني تاڼهدار خو د کلي چې کوم دی نو غټ خر پېژني چې هغه په هېڅ اګا بیګا نه دی خو لیکن د سره میلاو دی چې هلکه زه د دې غل نه به نیم پیسې واخله نیم به تاله درکړم نیم کله وله تیکې لیکي او کله وله غوښې لیکي او کله وله څه لیکي دا خبره ده په پاکستان کې څو محکمې دي دا برابر شوې که نه یو عدلیه برابر شو یو پولیس برابر شو هر څه به ټیک ټاکي چې پولیس برابر شو که نه قسم دی که د چا پلار غلا وکړي د هر غل پرست چې کومه دی نو د غلا نه مخکې د پولیس سره ورسره غل دا غلا نه یې کړي پولیس ته یې پته وي دی ورسره میلاوي نو چې یو د پولیس محکمه برابر شي او یو دا پالتو ججان چې دي پالتو ججان خبره دی سړو نه خو ښځې ججانې ښې دي ما خو چې وکتل دا سړي ججان ډېر خرڅېږي او ښځې نه خرڅېږي ښځې ججانې دي ښې دي فیصله خو کوي دا څه خبره خو کولی شي دوی خو خبره نه شي کولی نو چې یو د عادیه برابر شي او یو چې دی نه دا پولیس برابر شي هر څه به ټیکي قانون نشته دی لہذا دغه سورې په پیسو نه اخیستلی کېږي دا سورې په عقیده او عمل اخیستلی کېږي دا و خبرې دا ډېرې اهمې دي دا واورئ په دې کې موږ ځان داخلولی شو چې عقیده هم ټیکي اهم شی ګورې عقیده را عقیده پېژنئ الله یو دی په ذات کې په صفاتو کې د الله سره شریک نشته دی الله تعالی چاته محتاج نه دی نه اسبابو ته محتاج دی مخلوق محتاج دی نبی علیہ السلام منم خاتم النبیین دی دا ټکې پکې یاد ساتئ بار بار دا خبره کومه چې په دې زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نوم سره دا خاتم النبیین وایا ستا وزیر اعظم هم نشي ویلی صدر هم نشي ویلی ستا چیف آف آرمی سټاف هم نشي ویلی چیف جسټس هم نشي ویلی ټوله غلط وایي ته خو زده که نه خاتم النبیین خاتم النبیین عربي نه ویلي قسم دی که به څه پوه شي چې عربي نه ویلي که نه دومره غټ مقرر صدر صاحب زه ستاسو ټولو مشکور یم ټولو مشکور یم هېڅ مطلب مشکور یم تاسو زما شکریه ادا کوئ داسې نه وایي ستاسو ټولو شاکر یم ستاسو ټولو شکر گزار یم نو دې څه ورته وایي تاسو ټول زما مشکور یئ ما ته ووایئ چې شکریه جی شکریه دې نه خبره هم نه دي غټ غټ پروفیسران دي او غټ غټ ډاکټران دي او غټ غټ شیزونه دي نه پوهېږي عربي موږ په اردو کې سبق و په دې لسم کې دی که کم ځای کې دی عمر ابن عبدود چې پکې دی ټولو استادانو عمر ابن عبدود وایو او عمر به نه وایو عمرو به وایو عمرو بن عبدود دا ورته پته نه وایي چې دا عمر دی که دا عمرو دی که دا عمر دی دا د عربۍ نه پسند چې د عربۍ نه خبر نه وي نو هغه دغه شی نو دا خو به بیا زده کولی شي که دا به وی نو د پیغمبر د نوم سره په دې وخت کې دا ټکې ولې وایي خاتم النبیین سره ځکه وایي چې په دې باندې یو قوم خفه کېږي او هغه خفه کوي پې هغه دي قادیانانو ته چې کوم دی په ټوپک په هغوی ډز مه کوه د نبي علیه السلام سره د خاتم النبیین لقب کېده بس په هغوی باندې ټوپک گزار لګي چې خاتم النبیین دا خاتم النبیین د هغوی دپاره ډېر خطرناک اسلحه ده نو دا به د خوله راواړوئ چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نوم سره ثواب دی او دشمن به پې ذلیله شي خاتم النبیین نو دا د عرش د سورې لاندې دا اووه کسان دا به په دې عقیده باندې چې دی داخلیږي چې د هغوی د عقیده وي چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي د هغوی د عقیده وي دجال به راځي د هغوی د عقیده چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی د هغوی د عقیده زما په ټولو پیغمبرانو ایمان دی اجمالي ټولې فرشتې منم ټول کتابونه منم خو په قرآن مې تفصیلي ایمان دی دا چې کوم دی سره دا ایمان دی نو دغه خلک په دې سورې لاندې وي پای کې دا کسان دي امام عادل یو امام دی سره عادل امام څه ته ویل کېږي عادل امام دې ته ویل کېږي چې هغه
د خلکو په منځ کې چې کوم دی د انصاف خبرې کوي. انصاف ډېر ګران کار دی. فتوی راوړل ډېر آسان کار دی. فتوی ورکول هم ډېر آسان کار دی. لیکن د دو کسانو منځ کې فیصله کول ډېر ګران کار دی. دا ډېر د سوچ سمجھ خبرې دي. د بل چا دپاره ته خپل ځان آخرت څنګه غر کې. نبی علیہ السلام فرمایي قاضیان درې قسمه دي. یو هغه قاضي دی چې په خبره باندې پوه شي او دی د هغې موافق صحیح فیصله وکړي او هغه فیصله صحیح وي، دا جنتي قاضي دی. یو هغه دی په فیصله پوه نه دی او فیصلې کوي، نو دا جهنمي دی، جهنم ته به ځي. یو هغه دی چې هغه په فیصله باندې پوه شي خو لیکن بیا د ظلم فیصله وکړي، نو دی به هم جهنم ته ځي. دا ډېر ګران کار دی. عدالت ډېر ګران کار دی. دا چې کومه دی ستا د چیف جسټس خبرې نه دي چې د عدالت علیحدل نه خبر نه دی، او دا چې کومه دی نو ستا د دغې دروغ وکیلانو خبرې نه دي چې دا دروغ وکیلان دي 2-3 کروڑه روپۍ چې پیس اخلي او د رښتیاو نه دروغ جوړوي او د دروغو نه چې کومه دی ډبل دروغ جوړوي او هر څه ګډ وډ کړي دي. ځکه خو وکالت لاړو بدنام شو. که نه وکالت خو ښه کار و، عبادت و چې د یو مظلوم حمایت وکړې، د یو مظلوم چې کومه دی نو مرسته وکړې. د هغه کیس په لاس کې والی او هغه ته وایي ته مظلوم یې، زه تاله دا کیس ګټمه، دا خو ډېر ښه کار و، لیکن هغه شی ختم شو. د دې وجې نه امام عادل یو هغه عادل بادشاه دی. عادلان بادشاهان تیر شوي ډېر کم تیر شوي دي چې خلفای راشدین دي او عمر ابن عبدالعزیز دی او دا سالاران دي. ډېر اوچت اوچت خلک تیر شوي دي چې د هغوی بادشاهي وګورې تش د نمونې په شکل باندې سړی حیران دریان شي دوی را ژوند څنګه تیر کړی دی. دنیا کې که ته وایې چې الله دې راضي شو ژوند تېرې نو دا به ډېر سخت دی، دا به داسې آسان ژوند نه وي. عام عیش و عشرت جهنم د شدات جنت هم جوړې او الله هم غواړي، دا چېرته کېدلی شي؟ د الله تعالی نه چې کوم دی جنت غواړي او دلته په دنیا کې شدات جنت جوړې. د حرامو د حلالو تمیز نشته. زمونږ نن سبا دا مشران دي د الف نه واله تر یې پورې ټول غله دي. د چا انکوایري وکړې؟ انکوایري خو شته هم نه احتساب شته. احتساب د عیسایانو سره شته، د انګریزانو په حکومت کې شته، د هندوانو په حکومت کې شته، د سیکانو په حکومت کې شته دی، لیکن په پاکستان کې نشته دی. ځان ته سني مسلمانان وایي، هر یو غل دی. کم یې وایي زه غل نه یم. که د پښتنو مشر و د دنیا په زرګاو پپونه جوړ کړي دي په حرامه باندې په درو د ستا په نوم او د بل په نوم او د بل په نوم، وایي نه ما غلا نه ده کړې. څنګه دې غلا نه ده کړې؟ ستا د پلار خو چې کومه دی 14 جرې به ځمکه وه، 20 ځله خان شو، څه چلو شو؟ نن ستا سره به زرګاو جرې به ځمکه راځه، کم طرفه راله؟ دا احتساب چې کله شروع شي د عمر ابن عبدالعزیز اله به کېږي، لیکن بل طرف ته عمر ابن عبدالعزیز و. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه دی، داسې خلیفه نه دی لکه د دې انګرانو او درزیانو په شان دي. د هغه نسب په نسب باندې هغه حکومت کړی دی. نسب په نسب 20 کاله چې کوم دی پلار د حمص او د شام گورنر پاتې شوی، او 20 کاله چې کوم دی عمر ابن عبدالعزیز د مدینې گورنر پاتې شوی. ترې چې کوم دی بدترین سخترین حکومت کړی دی، سخترین 60-65% دنیا باندې حکمرانی کړل عبدالملک. د هغه بچو چې کوم دی حکمرانی کړل، سلیمان زوی د عبدالملک کړل، ولید کړی دا، هشام کړی دا. هغه خو نسب په نسب بچی په بچی باندې حکمرانانو حکومتونه کړیو، لیکن هغه سړی چې کله خلیفۃ المسلمین شو نو ټولو نه مخکې د خپل پلار او د تره نه او د ځان نه شروع وکړه. احتساب یې وکړه، د خپل پلار، د خپل تره او د خپل ځان نه چې کوم دی احتساب شروع کو، د خپلې ښځې نه او د خپلو بچو نه شروع وکړه. داسې زندګي تېرې کړې، نهر تو هر د دنیا نه تللی. 2 کال او 2-3 میاشتې حکومت یې کړی، نهر تو هر تللی دی. دنیا کې څه خوراک نه دی کړی. ما بار بار تاسو ویل، علامه عیني نقل کوي عمدة القاري کې چې یو ځل ویل چې زما مڼو ته شوق پیدا شو. وزیر یې ویل، هغه نه دی ویلي، هغه داسې ریاکار نه و. وزیر ته ویلی چې وزیره دا مڼه څه شی دی که نه؟ د جړا مقام دی، د عرب خورو دپاره د جړا مقام دی. ورته ویلی چې یاره مڼې ته مې شوق پیدا شوی دی.
نو هغه ورته ویلې چې ویل ستا سره څه شته نو زما سره څه شته نو بس مړه په څه واخلو 54% دنیا حکمران دی او د مڼي پیسې ورسره نشته. نو ورته وویل وایي زه نشته نو څه کوې؟ لږ ساعت بعد ورته ویل زه راځئ چې ځو. وایي کار وشو. ویل څنګه کار وشو؟ دی وایي زه خوشحاله شوم چې زما خلک نسیه قرض به راواخلي موږ به هم وخورو. ما ته ویلې چې بار هغه ګرجه چې ده نو د ګرجې سره دې خیال کړی د عیسایانو هغه هلکان چې دی مڼې خرڅوي که نه. ویل چا وایي زه چې ځو. وایي چې هلته لاړو. وایي یو ماشوم دی 12 13 14 سال عمر دی. هغه ته بچې مڼې ستا دي؟ ویل چا دی؟ زه مڼۍ یو بوی کړم. ویل چې بوی که اته دا پته نشته دا څوک دی؟ دا څوک دی لکه څنګه زموږ دا بادشاهان چې سیمټي خره دي ټوله دنیا پې راغی دغه دی راغی. ویل جي بوی یې که هغه چې واخیستله بوی یې کړه او دا واخ. وزیر ورته وویل چېرې جي تا خو مڼه وانخېستله چې دې بوی کړه. اول دنیا د په قلاره کښېنه بوی مې کړه. بس هغه شوق ذوق ختم شو د مڼې ذوق شوق ختم شو. نن چې بچا باندې لاس دی بس غل دی، مولا باندې لاس دی غل دی، پیر سے باندې دی غل دی. لیډران خو پیدا خو غلغله دي. چا به واني کوي چې جومات پیسې والي، چا مرسې پیسې والي، چا د ادارو پیسې والي یا ټرست پیسې والي، چا د یو شي پیسې والي، چا د بل شي. چې ګوره حیران بشي. احتساب به ډېر ګران شي حیران. زما خیال هغه د حسن بصري خبره ده. حسن بصري په امام قرطبي وایي حسن بصري ناست یو سړي ویل پروردګاره وایي دا ټول منافقان چې دوی لکۍ وکړي حال په قلاره کې نه دا خبره مه کوه. ویل چې ولې بیا په دنیا کې څنګه ګرځو؟ د ټولو خلکو لکۍ به بیا ټول خلک منافقان دي. ته بس خلک چې کوم دی ګرځي به څنګه؟ خبرې خو ډېرې ښې دي. هر یو سړی زه بل پستې خبرې خوږې خبرې کوو داسې وایي چې بس بزرګان یو. خو لیکن وړاندې په خپل ځان باندې د خپل ځان سره احتساب وکړه بېګاله. که تا ځان جهنمي نه کو نو بیا ما چې کوم دی مجرم کا. زه بېګاله کښېنم ماسخوتن سترګې پټې کا او ته پر خپل ځان باندې سوچ وکړه. دا خپلې دوکې شوکې موکې چې کوم دی رامخکې کا. ته خپل ځان ته بیا ګوره کم طرف ته روانې. دا خوار یو سړی چې کوم دی په خوش فهمۍ کې دی، په غلط فهمۍ کې دی. نو هغه ورته دا پوره دي. هغه عیسایي ماشوم ته پته ولګېدله. بل ماشوم تپوس کې دا خو خلیفة المسلمین نه دی ول چې دی. نو هغه رامنډه کړه او د دې خپو نه وله لاس چاپېره کړو چې نه دا غونډه ټوکرې ستا سره کور ته وړل بچیه. ویل زما شوق ختم شوی دی، دا ته ځان له خرڅې کړه. دا خلکو دا نمونې په اسلام کې تېرې شوي دي، په مسلمانانو کې تېرې شوي دي. ته بادشاه نیک نشي کېدلی؟ عجیبه خبره ده. بادشاه څنګه نیک نشي کېدلی؟ بادشاهان وګوره ته خلیفګان. دغه وجه وه چې کله وفات شو تاسو ته پته را د ټول نه غټ راهب د عیسیانو د صلیب اعظم سره د قسطنطنیې نه پیدل لاغلی دی او 3 ورځې د عمر ابن عبدالعزیز قبر ته جړل. د مسلمانانو خلیفت عیسائی جړل. نن ستاسو دا چې مړ شي دا مشرف چې مړ قسم دی. ما یو کس ته تپوس وکړو په پاکستان کې چې د جومات کې د دوا شوي دی، چا ورته دوا نه ده کړې. د جمال عبدالناصر او د اتاتورک دوست سره به څوک چې کومه دی دوا وکړي. دغه زموږ بادشاهان دي. او که دا نور مړه شو که نه نامو ته څوک دوا نه کوي. ولې ورته نه کوي؟ نه اسلام دوست دي او نه وطن دوست دي. یو سړی خو یا د اسلام دوستي جو خلک وایي هلکه ډېر ښه سړی او نیک صالح و د اسلام دپاره خدمت کولو جو وفات شو دعا ورته وکړئ. یا وطن دوستي د دې وطن په دې خاوره باندې په دې عوام باندې خفه کېږي، خلک هغې ته دعا کوي. اوس عبدالقدیر خان دی الله دې ول جنت فردوس ورکړي. کله هم چې په دعا کې مخې له راځي هر څوک ورته دعا کوي، یوازې زه نه. هو مسلمان هم کره مسلمان او غټ عالم هم و، لیکن وطن دوست و محب وطن و. د وطن دپاره خپلې ټولې خوشحالۍ چې کومه دی نو سوی هغې غرقې کړې وې. هر څه یې پرېښي و دلتې راغلی و. په 3000 روپۍ باندې چې کوم دی نوکري کوله. پنشن یې نشته، په خپل پنشن پسې بیا ګرځېدلو. نن پی ټي سي استاد چې کله ریټایر شي نو هغه هم چې کومه دی 50-50 روپۍ چې کومه دی میاشت هغه تنخواه ورکوي. خو لیکن حقیقي مسلمان او حقیقي وطن دوست او محب وطن
ډاکټر عبدالقدیر خان له چې کوم دی چا پنشن هم نه ورکو. دا ستاسو وطن دی، دا ستاسو مشران دي. نو یا وطن دوسی محب وطني خلک هغې ته دعا کوي، زم هغې ته کوم. اسلام دوست دی هغې ته دعا کوم، محب وطن ته دعا کوم. سړی په خپل وطن باندې نه خفه کېږي او ننګ نه کوي او په خپل کلي باندې ننګ نه کوي. دا غټ بې غیرت دی، اصل مسلمان نه دی چې ده کې دغه ننګ نه وي. نو دې باندې خلک کوي. هغه عیسائی راغلی دی ورته پروت ولې هاته پته و چې دا یو رحم په دنیا باندې د الله. دویم نمبر سړی شاب نشأ فی عبادت الله، یو سړی دی ځوان دی په ځوانۍ کې د الله بندګي کوي، ټول عمر چې کومه دی نه په موبایل کې غرقي نه ځوان دی د الله بندګي کوي. ورجل قلبه معلق فی المساجد، ځان پکې داخل کې اوسو. یو سړی د جماعت سره تعلق دی، جماعت صفایۍ سره، جماعت آبادۍ سره، جماعت عبادت سره. جماعت کې وایي چې جمع کمه ده ولې کمه ده، دا زیاتول پکار دي. جماعت کې درس نشته دی، دا درس کول پکار دي. خلک دې درس ته ونه کښېني. ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه، دو کسان دي د یو بل سره مینه کوي لله فی الله. ملاقات هم د دین په خبرو کې دی او جدایي هم د دین په خبرو باندې. ورجل دعاته امرأة ذات حسب وجمال، یو سړی دی هغه ته حسب و نسب او د جمال یو امرأه او یو ښځه دعوت ورکړي د ګناه، دی ورته وایي چې فقال انی اخاف الله، زه الله نه یېرېږم. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها، یو سړی دی هغه پټ خیرات وکړي، ریاکار نه کنه. بعضې خلک سړقېږي او راړقېږي، 100 روپیز به د غوږ نه نیولی جي دا واخله، لکه الله دې غرقه اوس سړی ولي شرمې پټې ورکړه. پټ خیرات وکړي چې اګس لاس ته د ښی لاس نه خبر نشي. او ورجل ذکر الله خالیا په پازت عینه، ځان له ناست دی مراقبه کوي، مراقبه ځان له ناست دی، په سوچ و فکر کې ناست دی، د آینده او د مستقبل په غم کې ناست دی، د قبر او د میدان محشر او د حساب کتاب په غم کې ناست دی. او دې یو دم په جړا شي پروردګاره دا به څه کېږي، زما سره خو څه شته نه. دا خلک دی دا به د عرش د سوري لاندې وي. اوس په دې کې مونږ ځان داخلولی شو، مونږ ته موقع ده اوس توبې د ایستلو هم ده او په دې 2 کسانو کې د داخلولو هم ده. الله تعالی دې مونږ معاف کړي، الله دې زمونږ ایمان برابر کړي او الله دې مونږ د دغې سوري مستحقین وګرځوي. الله دې مونږ معاف کړي. یعقوب دې مور ته دعا وکړي پروردګاره بخشش نصیب کې، ډېره بیماري کړې ده، رب ستا بنده دی عاجز دی او د هغې دپاره پروردګار ته یې معاف کړي، رحم کرم معامله ورسره وکړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي.